شو تاسو دا ګمبد یاد کو خړ بانډه مو یاد کا په دې ته خو زما په دویم ورځ یې سیسې تللی و د هغې په جوماتونو کې دعاګانې کړي دي. ستاسو په حیث انتظامیه دا یو ذمهواري نه جوړیږي چې تاسو کوم کورونه متاثره شوي دي هلته پراپر څیزونه رسوئ. زه ستا نه تپوس وکړم چې په دې کې 400 ایکړ دي 200 کیټلز دي 36 هغه دي دا دي آیا هیومنلی دا پاسبل چې زه هر فصل جدا ورشم؟ هم لیدلی دی چې یو ام پی ای راشي یو ام ان ای راشي او هغه ستاسو د فوډ پیکیجز چې کوم دي په هغې باندې خپلې نمبرې کوي او دا تقسیموي. دا څه قصه ده سر؟ داسې هغه هم ګمبد دی، خړ بانډه ده، تیدره ده، درړ دی، کوسپا دی، مچکنډی ده. دا د شمار یو څو کلي دي. نو زما سوال دا دی چې مونږ دلته نه یو تللي نو مونږ چېرته تللي یو؟ اونیر ته خو نه یو تللی که نه، همدغې علاقې ته ورځو. بسم الله الرحمن الرحیم. د سنو پښتونخوا ډېرو محترمو کتونکو السلام علیکم. زه عرفان حسین علي او دا وخت د ډپټي کمشنر ډسټرکټ شانګله په آفس کې موجود یم. دا وخت زما سره د ډسټرکټ شانګله ډپټي کمشنر جناب محمد فواد صاحب موجود دی. تاسو ته به یاد وي چې کوم سیلابونه راغلي دي نو د هغې د وجې نه په ضلع شانګله کې هم ډېر زیات نقصانات شوي دي او بالکل د ډسټرکټ انتظامیه لخوا چې کوم هلې ځلې دي هغه هم روانې دي او خپل بھرپور کوشش کوي. د دغه سیلاب په اړه د ډپټي کمشنر محمد فواد صاحب سره یو څو خبرې کوو. سر ډېره مننه کوو د وخت راکولو چونکې په ضلع شانګله کې هم ډېر زیات نقصانات شوي دي. نو که لږ شانتې تاسو د دغه نقصاناتو او د ضلع شانګلې په دغه سیلاب باندې خبرې وکړئ نو ډېره مننه. جی بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو مونږ ته د سنو پښتونخوا د ویور سره چې کوم دی د انټریکشن دا موقع راکړه. بالکل جی څنګه چې ستاسو علم کې دا چې د 14 او د 15 اگست په شپه باندې په ضلع شانګله کې د کلاود برست او د بارانونو یو ډیره شدید سلسله چلیدلې وه. نو هغې په وجه باندې په ضلع شانګله کې او خصوصا په تحصیل پورن کې کافی چې دی نقصانات شوي دي. دا نقصاناتو کې اول مونږ سره چې کوم دی هیومن ډیتس دي، کم کسان پکې شهیدان شوي دي نو هغه 36 زمونږه شهدا دي په دې کې. دې نه علاوه په دې کې 28 چې دی ماینر او میجر انجری والا مونږ ته رپورټ شوي دي او دې سره سره د هاوس ډیمیجز چې دي رپورټس دي هغه دغه اسسمنټ روان دی. اوسه پورې چې دی 300 نواله 400 پورې چې دی کورونه رپورټ دي چې پای کې فل او پارشل دواړه شامل دي. دغه شان زمونږ د لایف سټاک چې دی د خلکو د سرو چې کوم دی نقصانات شوي هغه هم د 200 نه د 250 پورې اوسه پورې ویریفاید رپورټ شوي دي. دې نه علاوه سرکاري فصلونو نقصان شوی دی هغه هم 300 نه 400 ایکړ پورې لګیا دی. اګریکلچر ډپارټمنټ رپورټ کړی دی او دې نه علاوه د سرکاري چې دي انفراسټرکچرز چې دي عمارات دي د هغې هم نقصان شوی دی. هغې کې مینلی په روډز باندې سلایډنګز شوي دي. بریجز چې کوم غټ درمیانه بریجز دي چې کوم موږ ته رپورټ شوي دي 31 بریجز دي چې هغه ډیمیج شوي دي یا مکمل سیلاب ځان سره وړي دي. هغه دي په دې کې داسې سکولونو کې چې دی بعضو کې زیات بعضو کې کم نقصان رپورټ دی. هغه انیشل ډیټا خو موږ ته راغلی ده خو د هغې نیچر اف ډیمیج چې دی هغه لګیا یو موږ اوس ډیټرمن کوو. داسې د پیسکو انسټالیشنز چې دي هغه هیټ شوي وو پای کې 109 پورې چې دي یادېږي چې الکتریک پولز او تارونه دا ډیمیج شوي وو د هغې هم د ریسټوریشن کافي کار پوره شوی دی. او یو دوه چې دی هیلث فیسیلیټیز یادېږي موږ ته رپورټ شوي دي چې د هغې نقصان شوی دی. نو دا هغه نقصاناتو هغه ایریا ده پای کې ټول نه زیاته امپورټنټ موږ لپاره د روډز نیټورک او د بریجز د میجورټي روډونه چې کوم مین روډونه دي موږ کلیر کړي دي. داسې بریجز کې کم ځای کې پاسبل او چیلنج موږ ته شته په بریجز کې هغه موږ ریسټور کړي دي خو سټیل بعضو دپاره موږ ریکویسټ کړی دی فار سټیل بریجز او بعضې بریجز داسې دي دلته سټیل وغیره هم چونکې نشي دغه کېدی نو ابا بیا دوباره جوړېږي. صحیح. سر تاسو د روډز خبره وکړه که موږ وګورو نو کم ګمبد علاقه چې ده بیا د دې سره سره کوسپاو شو یا داسې نور علاقې شوي شاطي دره پورې روډز چې کوم دی چې کوم پراپر مین روډونه نو هغه خو یقینا تاسو کلیر کړي دي
او چې کوم پراپر دغه کلي ته روډ تللی و نو هغه اوس هم لا کمپلیټ نه دي. وجوهات څه دي سره او موږ هلته ځایي خلکو سره هم خبرې وکړې نو هغوی دا وایي چې کم زموږ کلو ته خاص کر روډونه راغلي نو هغه تر اوسه پورې لا نه دي شوي. وجه څه ده سر؟ په دې کې اول ستاسو د ویورز لپاره چې دی دا ایکسپلینیشن ضروری دی که تاسو شانګله وګورئ دا 100% یو ډېر ټف چې کوم دی ټیرین دی. د روډ نه کامن مطلب مونږ دا الو چې کوم هغه باندې ګاډی تلی شي مونږ ورته روډ وایو. خو بیا تاسو ټایپس ته راشئ نو په دې کې اسفالټ روډز راځي، په دې کې پی سی سی روډ راځي او په دې کې بیا جی پی بل ټریکس راځي. اوس دا به مونږ لږ ذهن کې ساتو به چې دا درې مونږه ډیفرنسیشن وساتو او د دې د اهمیت مطابق دا مونږه بیان کو. اول خبره دا راځي چې تحصیل پورن زمونږ د ټولو نه غټه متاثره تحصیل دی. تحصیل پورن ستاسو په علم کې دی چې دا په 14-15 اگست په شپه باندې دا مکمل ډسکنیکټ شوی و او یو ورځ یا ډېر ورځ چې کوم دی دا ډسکنیکټ پاتې دی چې دا ستاسو علم کې. نو په دې کې ډېر زیاته ضروری دا وه چې اول مونږه د تحصیل پورن چې دی دا مونږه د نورې ضلعې سره او ډسټریکو سره کنیکټ کړي شو. که څه امداد مونږ ته راځي، ټیمز مونږ ته راځي، میډیکل ټیمز راځي، والنټیرز راځي، ارګنایزیشنز راځي، ریلیف سامان راځي، انتظامیه په خپله راځي، نو اوبویسلی موږ ته دا ضروری ده چې موږ دا روډ سولو کو. نو هغه تاسو ولیدل چې الحمدلله زما په خپله اندازې اغستو دپاره ما پیدل سفر وکړو چې ما ته په خپله پته ولګي چې څومره مشینري په کار ده. نو هغه مونږ په یو نیمه یا میکسیمم 2 ورځو کې مکمل پورن تحصیل مونږ کنیکټ کو. د بونیر طرف نه تاسو ته پته ده چوګا بریج هم غورځېدلی او برم سلایډینګ و. بونیر طرف نه مونږ کنیکټ یو، د الپورۍ نه مونږ کنیکټ یو، د چکیسر نه مونږ کنیکټ یو، دندۍ نه مونږ کنیکټ یو. دا خو مونږ ډېره سکسسفولي وکړی شوه. دویمه بیا زه هغې ته وایم چې کوم لینکس روډ دي هغه هم زیات کیسز کې تارکولي روډز دي. نو هغې کې تاسو وګورئ د چوګا دا مین روډ چې دی دا کوسپا طرف ته یا برکو دا بونیر طرف ته تللی دی نو دا هم ډسکنیکټ و، هغه مونږ کنیکټ کړی دی او هغه برج چې کوم دی مونږ سر ټمپرري ډایورژن جوړ کړی دی. اوبویسلی دوباره به جوړیږي. بیا داسې تاسو راشئ د مچکنډۍ دا روډ وګورئ دا مکمل بلاک و، دا مونږ په کې پی ریپ سی ان ډبلیو باندې کلیر کړی دی. بیا د نه پس تاسو راشئ د چاګم دا روډ وګورئ دا مونږ د خړ باندې پورې دغه پورې ګمبد پورې کار روان دی. دا بیا داسې دا دریم لیول یا څلورم لیول چې کوم روډز دي اده د مین روډ نه یو سو تاسو ورته کلي وایئ خو هغه ګروپ آف هاوسز دي هغې ته ذاتي لارې تللي دي. هغه په ډېر کیسز کې خلکو خپلې هم جوړ کړي دي ځکه چې ملکیتي ځمکې دي. بعضو کیسز کې ډپارټمنټ هم نه دي جوړ کړی یا د هغې د اونرشپ هم دغه نشته. نو تاسو ته ما چونکې وویې چې شانګله غریزه علاقه ده په دې کې کالونې په شیپ کې یو ځای کې هم آبادي نشته دی. یو روډ دی د هغې نه 4 کیلومیټر 5 کیلومیټر چې دی روان شوی دی او د هغې نه هر سړي بیا یو کیلومیټر شو یا نیم کیلومیټر شو یا 300-400 میټر هر سړي ته 2-3 کورونو ته لارې تللی دي. نو دا چې پاتې دي نو دا بیسیکلي هغه دي. یو مثال زه تاسو له درکولی شم زمونږ دا د زړې روډ دی یو لحاظ نه به تاسو ووایئ چې دا خو ډېر مین روډ دی ځکه چې د ان ایچ ای سره کنیکټ دی. دې علاقې ته زه په خپله تللی یم نو په دې باندې چې تاسو دا 6-7 کیلومیټر پورې د شپږ 2 کلي پیو نو هغه د روډ په شیپ کې نه دی هغه بالکل یو جیپیبل ټریک دی ځکه چې زمونږ ګاډي پې نه تلو نو مونږ یو وړوکی جیپ هایر کړو مونږ په هغې کې لاړو. هغه اول ځای کې هغه باټل نیک مونږ کلیر کو بیا بره لاړو هلته چې دی هلته بالکل په خوړ کې دا روډ راتاو شوی و هغه ځای مونږ کلیر کو. د هغې نه بیونډ چې ما وکتو نو هغه داسې علاقې وې چې زه تاسو ته هغه بیانولی هم نشم. هغه ستا کیمره هم هغه شانتې د هغې دغه یا چې کومه زه به ووایم چې کوم هغه هارډشپ انکسیسیبیلیټي د هغه نشي کور کولی خو هغه مونږ ټول د خلکو په دغه باندې هغه ټول کلیر کو په باران کې خراب و کو د مخکې نه خراب پروت و او هغه مونږ کلیرنس وکړو. نو هغه بیسیکلي داسې علاقې دي چې هغې ته ایکسکیویټر هم نشي تللی. ایکسکیویټر به ځان ته لار جوړی او دی به ځي مخکې نو هغه مونږ ټول دغه کو. نو داسې یو روډ تاسو ما ته غټ نشئ ښولی چې هغه واقعي پراپر روډ وي او هغه نه وي کلیر. ها دا زه ضرور وایم منمه چې په دې کې چې کم خلکو د مین روډونو نه ځان ته ذاتي لارې بوتلې وې نو هغې کې به بېشکه څه علاقې به هغه به وي هغه به پاتې خو علاقه نه ده ډسکنیکټ هغه یو کور ډسکنیکټ دی. صحیح.
سر ان ډي ام ای پی ډي ام ای چونکې موږ مختلفو د سونو پښتونخوا په شیشه ښودلي هم وو چې تاسو پیکیجز تقسیم کړلي امدادي سامان تاسو هلته تقسیم کړلی ټینټس وغیره بنیادي چې کوم څیزونه خو په ګمبد کې خلک دا ګیله کوي سر چې پراپر موږ ته اډمنسټریشن ځان نه دی را رسولی او خلک دا ګیله کوي چې موږ خپل په مړو باندې یو او موږ خپل کورونه او دا چې کوم دی هغه د خټو او د دې نه صفا کوو موږ ته لا تر اوسه پورې نه ټینټ را رسېدلی دی نه فوډ پیکیجز او نه موږ ته ډسټرکټ اډمنسټریشن را رسېدلی دی په حیث د ډسټرکټ یو مشر سر تاسو دغه خبرو ته په کم نظر ګورئ او د دې څه جواب راکول غواړم داسې ده جي چې تاسو ته ما ووایي چې زمونږ ټولو نه غټې متاثرې علاقې چې دي هغه هم ګمبد دی، خوړ بانډه ده، شاتی دره ده، درړ دی، کوسپا دی، مچکنډی ده. دا د شمار یو څو کلي دي. نو زما سوال دا دی چې مونږ دلته نه یو تللي نو مونږ چېرته تللي یو؟ بونیر ته خو نه یو تللی که نه، همدغې علاقې ته به ځو. نو دا خبره مکمل چې کوم دی هغه ده دې کې هغه سیاسي بیانات هم شامل دي چې کم کسان چې دي د عوام چې کم راغلی حق دی هغه ایکسپلایټ کول غواړي، نو دا خبرې هغه خلک کوي. تاسو زمونږ فیسبوک پیج لاړ شئ وګورئ، ټیک شو، تاسو دا ګمبد یاد کو، خوړ بانډه مو یاد کا. نو په دې ته خو زما په دویمه ورځ یې سیسې تللی و، د هغې په جوماتونو کې دعاګانې کړي دي. نو دا تصویر خو دروغ نه وی. ټیک شو. دویم چې کومې موږ ته دستخط هغې کړي دي په خوړ بانډه کې زما په خیال په دې پوره ایریا کې 21 دي که څومره مړي دي. صحیح الله دې ټولو بخښي سره زمونږ هغې ته موږ چیکونه ورکړي دي، دستخط یې کړي دي، نو هغه بیا چا کړي، شناختي کارت نمبر یې راکړي دي، ګوتې لګولي دي، نو دا امداد بیا چېرته ځي؟ هم په دې علاقه کې د آرمي کیمپ لګېدلی دی، خو دا ټولې ادارې چې دي که نه دا وروستو راغلي دي. اول چې دی د شانګلې ډیپټي کمشنر پیدل تللی دی هغې علاقې ته. نو دا بالکل چې کوم دی غلطې خبرې دي. د دې موږ سره اکویټنس رول یې اویلیبل دي. ټیک شو. چا چې څه ریسیو کړي دي د هغه نوم اول اویلیبل دی، د هغه شناختي کارت نمبر دی. نو دا ډیټا موږ سره د کوم ځای نه راغله؟ او زما پوره یقین دی چې نن به هم هلته ټرکونه تلي. موږ سره ډرون فوټیج د دې اویلیبل دی چې دا کومه علاقه تاسو یادوئ په دې ورځ زه هم هلته تللی وم او د هغې ډرون فوټیج اویلیبل دی. موږ خو هغه سپیشل هم د پورن هغه سپیشل چې کوم ټریکټرې دي هغه موږ هایر کړی وی چې موږ وی چې موږ تر اخره ګوټ پورې ورسو. نو په دې کې بالکل حقیقت نشته دی. صحیح. سر یو پوښتنه دا هم مخې ته راځي چونکې خلک دا ګیله کوي دا زما چې څومره هم کوېسچنز دي دا د خلکو دي چې کم دوی ډسټریبیوشن کوي نو د دې ځان له خپل یو پوینټ دی او دوی چې کم متاثره کورنۍ دي نو هغې کور ته نه دي رسېدلي. نو سر د ډسټریبیوشن پوینټ دا څه قصه ده او بل دا چې ستاسو په حیث انتظامیه دا یو ذمهواري نه جوړېږي چې تاسو کم کورونه متاثره شوي دي هلته پراپر څیزونه رسوئ؟ دا داسې وي چې دی د دې طریقه کار په ټولو دنیا کې هغه دا دی چې دا به ته نیرست پوینټ باندې به کیمپ پوینټ به جوړې، هلته نه به دا ډسټریبیوشن کیږي. به ته په خپله د دې علاقې اوسېدونکی یې، ټیک شو. بل دا ده چې د کم سړي کور ټیک دی نو هلته خو زما د تګ ضرورت هم نشته دی، او چې د کم سړي کور وران دی نو هغه هسې هم وران دی. نو په دې کې چې دی نیرست پوینټ باندې ریلیف کیمپس لګي او هغې کلو ته مونږ خلک تللی دي. تاسو فوټیج وباسئ چې کم کم ځای کې و. دلته خو داسې وه چې په لومبۍ درېیمه څلورمه ورځ باندې مونږ والنټیرز زمونږ د ریسکیو زمونږ د سیول ډیفنس والنټیرز هغې په ملا باندې فوډ پیکیجز، ډرای فوډ، راشن، کوکډ فوډ ځان سره وړی دی او هغې علاقو ته یې رسولی دی. په دې کې مونږ سره لکه زه به یې تعریف هم وکړم، فلاح انسانیت مونږ سره هلته کې د هغه ځای دا دی. نو دا شیزونه خو د هغې په ترو د دې کورونو ته مونږ رسولي دي. ها یو کور نیم ضرور پاتې کېدی شي، په دې کې نشته چې هغه په داسې ځای ناست دی چې هغې ځای ته د ده نه علاوه بل څوک نشي غتی، نو هغه سړی خو دا ګیله وکړي. نو ما تاسو ته ووایې چې دا نشته. خو زه تاسو د حساب تپوس وکړئ نو پرون چې کوم دی د انتظامیې هغه یو طرف ته کا 8 نه 9 ټرکونو پورې دغه علاقو ته تللی دي. انتظامیه یو طرف ته کا، په دې کې کافي ادارې چې کوم دی والنټیرز لګیا دي. بیا موږ سره چې کوم دی صوبایي وفاقي ادارې دي چې هغه هم په دې کې خپل شمولیت کول غواړي، هغه راځي او په خپلو لاسو یې ډسټریبیوشن کوي. لکه نن به زه تاسو ته ووایم چې د نیب
KP چې د ټیم را روان دی هغې وایي چې موږ په خپل لاسو باندې د ډسټریبیوشن کول غواړو تاسو موږ له سپورټ راکړئ. نو د امداد چې کله تاسو حساب وکړئ ټیک شو او دا هغه چې حساب وکړئ چې کم اکچوال یا ډیتس دي یا انجرډ دي مړي خو نه پټېږي که نه نه څوک د دروغو مړو پکې شاملولی شي. نو 36 ډیتس دي 28 چې کوم دی زخمیان دي د هاوسز ډیمیج ده. نو اخره کې کیدای شي د ریلیف اپریشن په اختتام تاسو دا سوال کوئ چې ډي سی صاحب تاسو خو ټوټل نقصان چې دی 300 کورونه دي او تاسو تقسیم کړي چې دي 6,000 8,000 10,000 دي. نو چې کم متاثره دی هغه پرېږی دی حق خبر را باندې دا چې کم متاثره نه دی هغه هم سامان اغستی دی. صحیح سر یو خبره دی کې بله هم راځي چونکې دا خو ستاسو یو ذمهواري جوړیږي چې کوم پیکیجز راځي د پی ډي ایم ای سایډ نه یا نور سایډونو نه یا ستاسو وي نو چې دا تاسو تقسیم کوئ. سره دلته ما داسې هم لیدلی دی چې یو ایم پی ای راشي یو ایم ان ای راشي او هغه ستاسو د فوډ پیکیجز چې کوم دي په هغې باندې خپلې نمبرې کوي او دا تقسیموي. دا څه قصه ده سر؟ داسې ده موږ خو سرکاري اهلکاران یو نو دا سوال به چې دی ته په خپله جواب ورکړې. خو زه دومره ویلی شم چې مونږ خوشحالیږو چې د شانګلې عوام چې کم زما خلک دي چې کم زما ریسپانسیبیلیټي ده هغې ته د هرې پارټۍ کس که راځي او په دې دغه کې مونږ سره ودرېږي نو مونږ ته پې اعتراض نشته دی. داسې کو هر یو اداره راځي مونږ هغه اداره لګیا یو فیسیلیټیټ کوئ مونږ او تاسو ته هم پته ده چې د سرکار کم ریلیف راځي هغه ورکول زمونږ ریسپانسیبیلیټي ده هغه مونږ په ریکارډ باندې ورکو ټیک شو. نو بس زما په خیال د دې جواب هم دومره کافي. صحیح سر لږ یو دوه پوښتنې دي. انفراسټرکچر ډېر زیات متاثره شوی دی سر او تاسو ته ښه کافي حده پورې فنډز چې کوم دی هغه هم راکړلی شوی دی. کار څنګه روان دی سر او دغه علاقې به څومره وخت کې تاسو کور کوئ د خیر؟ دې کې دا ایکسپلینیشن ضروري دی چې موږ ته کوم فنډز راغلي وي نو هغه بیسیکلی کمپنسیشنز وي. جی ټیک شو. ریلیف اپریشن چلولي کمپنسیشن لکه ټرک مک دی د هغې کرایه راغله ټیک شو او بیا چې دی کم د سرکار د پالیسۍ مطابق کمپنسیشن دی لکه زه به مثال درکړم 36 زموږ سره چې دی شهدا دي او 20 لاک سرکار هغې ته هغه کړی دی نو دا مونږ په کراس چیک باندې د هغې لیګل هیئرز ته حواله کړو نو دا جوړیږي تاسو صرف د دې حساب وکړئ دا جوړیږي 72 ملین 7 کروڑ 20 لاک او دا تھرو اکاؤنټس چې دی د هغې په اکاؤنټ کې به جمع کیږي کیش کول یې هم نشته. نو زمونږ د فنډ چې دي هغه د دې مقاصد دپاره دي. داسې که زه نور یاد کړم نو انجریز دي د انجرډ دپاره چې کوم دی 5 لاک روپۍ د سرکار وی نو چې تاسو کنورټ کړئ هغه 14 ملین جوړیږي. دا په کراس چیک باندې لیګل هیئرز ته حواله کیږي هغې داسې کیش کول هم نشي دی به دې ته بینک اکاؤنټ کولاوی هغې کې به جمع کوئ. نو دا د دې دپاره یو څو پورې چې تاسو د انفراسټرکچر ووایئ از زمونږ ډپارټمنټس دي کم ایگزیکیوټینګ ایجنسیز دي هغې کلیرنس کوي. بعضو ته چې کوم دی راغلي دي فنډز بعضې به یې لیټر آن دغه کوي نو هغه د دې دپاره بعضې شیزونه داسې دي چې به سرکار د هغې دپاره بیا وروستو سکیمز به راولي لکه څه بریجز دي چوګا برج تاسو یاد کو نو ډایورژن خو موږ جوړ کو خو اوبویسلی هغه برج به هم جوړول غواړي نو چې کله دا ریلیف ته کمپنسیشنز او دا سلسلې ختمې شي نو نیکسټ فیز بیا د بحالۍ وي نو په دې کې کروډونه جوړول دي وټې جوړول دي یا نور داسې سکیمز دي هر قسمه چې وي سکول ډیمیج دی هغه ریپیر کول غواړي جوړول غواړي نو دا به بیا د دې بل فیز وي. د دې بس مین دغه زه به وایم چې 3 فیز دي. اول ریسکیو اینډ سرچ وي دویم چې کوم دی بیا د کمپنسیشن او ریهیبلیټیشن شي. دلته شکر دی داسې نه نقصان نه دی شوی چې خدای مکه یو کلی دی هلته 300-500 کورونه دي ټولې اوړي دي او د اسمان د لاندې ناست دي او هغې دپاره کیمپ جوړولي هغې دپاره هم زمونږ تیاري شکر دی شته دی. هر کال مونږ داسې یو پلان جوړو بیا سکولونو کې کالجونو کې آبادو خو تاسو ته هم پته ده ټوله دنیا ته پته چې دغه سچویشن دلته نشته. زمونږ دا مړي کوم تاسو وګورئ نو دا په 36 کورونو کې نه دي شوي دا چې کوم دی 9 په یو کور کې شوي دي چې کوم ډایرکټ هیډ شوی دی 9 په بل کور کې شوي دي بلکې 15 دي کسه دي بلکې 2 دي نو دا داسې شوي دي. نو د هغې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې په دې کې داسې په یو ځي باندې خدای مکه په یو سیلمه باندې کورونو نقصان هغه شانتې نه دی شوی چې کوم د دې مړو د دې فیګرز نه چې کوم دی خبره ظاهره ده. صحیح سر اخرنۍ پوښتنه هغه دا ده سر چې زموږ سره اوس هم 2 ډیډ باډیز تقریبا هغه لا نه دي موندلی شوي د هغې دپاره تاسو وایئ پرون موږ یو څو سوشل میډیا باندې دا څیزونه ولیدل چې ځایي خلک په خپله لګیا دي ګینترۍ راغستې دي بیلچۍ راغستې دي او ملبه اړی راړی
او خپل لاشونه ګوري. ریسکیو اپریشن هغه هم موږ ګورو سر چې روان دی، واټر سرچ کوي، مختلف ځایونو کې ګرځي. نو سر هغې دپاره څه اقدامات دي او ستاسو اپریشن څنګه روان دی د ریسکیو؟ داسې ده چې تاسو ویلم کې چې د لومبۍ ورځ نه د ریسکیو اپریشن شروع دی. دا چې کوم زمونږ میسنګ باډیز وو دا اول 10 وله. جی ټیک شو. او د دې والیوم تاسو ته پته ده چې کلاود برست وشي نو په هغې کې غټ غټ کمران کاڼي هر سره رواني او هغه دومره په سپیډ کې چې ودین نو ټایم چې کوم دی هغه ځان سره هر څه یوسي. په دې کې زمونږ د اپریشن دایره مونږ ډېره زیاته وسیع کړې ده. تاسو ماته دا ووایئ چې کومه ورځ ده چې په هغې باندې د سرچ اپریشن نه دی شوی یا د ریسکیو اهلکاران موجود نه وي نو بیا چې کوم دی زمونږ کوتاهي جوړېدی شي. څو پورې د خلکو تعلق دی نو دا یو کار خیر دی. چا سره امداد کول زمونږ مذهب، زمونږ اخلاقیات، زمونږ کلچر مونږ ته ښیي. نو دې نه مونږ څوک منع کولی هم نشو چې هلکه ته ما سره مه ودرېږه. بل داسې ادارې دي چې هغه همیشه هم په دې هغه کې زمونږ تاسو بونیر ته وګورئ هلته خو د کراچۍ او د هغه ځایونو خلک راغلي دي هغه خپله حصه اچول غواړي په دې کار خیر کې. بل دا ده چې دې کې چونکې د سرچ ایریا په کیلومیټرو باندې وي نو په هغې کې یو نیډ مور هینډز چې څومره زیات کسان وي نو دومره زیاته علاقه به زر سرچ شي. مونږ خو یو انچ ځای نه دی پرېښودی. بوټي ګورو، کاڼي اوچتو، ملبې اوچتېږي. او ستاسو په علم کې به دا هم وي چې زمونږ اخرنۍ باډي چې ده هغه د تورغر نه راموندلی شوې ده او د دې شانګلې عوام ته پته ده چې دا او هغه لاش دی د خوړ بانډه. نو اوس تاسو خوړ بانډه وګورئ، خوړ بانډې نه خوړ راشي الوچ، د الوچ نه لاړ شي د ایټۍ پکې شامل شي، د ایټۍ نه په مارتون کې دا پریوځي. نو بیا د مارتون نه چې دا تللی دی نو دا دربند چې کوم د مانسیرې زمونږ او د حسنزۍ تحصیل د تورغر ایریا ده چې کوم کې د اوبه د ډیم شکل اختیار کړي دا هلته موندلی شوی دی. نو تاسو اندازه ولګوئ چې دا څومره کیلومیټره علاقه شوه او په دې کې سرسري سرچ مونږ کوو نه. دا خو یو انچ ځای کتلی کېږي چې په کم کې پاسیبلیټي ده. ها په سیند کې بیا بل طریقه دا اختیار کی. نو که څوک پکې په دې کار خیر کې حصه لي الله دې هغې له اجر ورکړي او مونږ له نه منع کول پکار دي او نه به مونږه منع کوو. صحیح. سر خلک تاسو نه صرف ګیله من دي چې ډیپټي کمشنر هغه زموږ سره ګمبد ته نه دی راغلی یا شاطي درې ته نه دی راغلی، چونکې تاسو خپلو خبرو کې ذکر وکړو چې ټیم ستللی. دغه ګیله سره د خلکو څنګه پوره کوئ؟ آیا تاسو به پخپله هلته ځئ که نه دغه ستاسو ټیم که زه ستا نه تپوس وکړم چې په دې کې د 400 ایکړ دي، 200 کیټلز دي، 36 هغه دي، دا دي، آیا هیومنلی دا پاسبل چې زه هر کس له جدا ورشم؟ نه جی. زما ضروري تګ و په اولنۍ ورځ باندې. جی ټیک شو. ځکه چې څوک د څه نه نه و خبر چې تاسو څوک هم یادوئ، کو ارګنایزیشن دي، که سیاسي خلک دي، کو عام څوک خلک دي، هغه نه ول. د دې خلکو غم چې دی زما ذمه داري هم ده او ما سره یې وم. زه پیدل تللی یم، زه پورن ته تللی یم، پیدل تللی یم. 2 شپې مې هلته کړي دي. ما د ټول صورتحال جایزه واخیسته. ما ځان سره ټیم چې کوم دی هلته کې جوړ کو او هغې ته زموږ تاسو ته پته چې زموږ اي ډي سي ریلیف چې دی نن هم هلته دی. نن غالبا چې دی دا د 8مه 9مه 10مه ورځ ده او کار هم د هغه دی. موږ د ډي سي دپاره نور کافي شیزونه چې هغه هم مینج کول وي. بیا زه د هغې نه پس هم درغلی یم، زه چوګا ته به راتلی یم، خاص ګمبد ته نه یم رسېدلی. ټیک شو. خو د خوړ بانډۍ پورې زه پخپله تللی یم، ډي پي او راسره و. نو دا چې دي بیا داسې ده چې زمونږ چې کوم نور آفیسرز دي ای ټولو ته مونږ یو یو علاقه حواله کړې ده. نو کو دا وي نو ماته دا داسې د دې به زه هم دغه جواب در کوم چې کوم ځای کې زما سټاف موجود دی نو هلته انتظامیه چې دی موجود ده. دا سوال خو دا هم کیدی شي، داسې هم کیدی شي چې یاره دغه نه دی راغلی هر دغه ته. نو دا هر سړي یو احوار وي، په هغې احوار کې به زه دننه کار کوم. زه بره زړې ته هم تللی یم، زه هغه ته هم تللی یم. دا هم چې د الپورۍ کې کم نقصانات شوي دي دا هم زما احوار دی. نو چې کم ځي ته په کومه ورځ باندې تګ ضروري و په هغه ورځ څوک هم نه و. کو والنټیر دی هغه هم نه دی راغلی، کو کیمرې والا دی هغه هم زما نه مخکې څوک پورن ته نه دي رسېدلی. دا زما دعوه ده څوک دې رامخکې شي یا دې دا ووایي چې ډي سی صاحب ته په دفتر کې ناست وی. بلکې زما دا ګیله ده چې ډیپټي کمشنر پیدل تلی شي ځان رسولی شي نو پکار ده چې دا نور ټول خلک هم پیدل رسېدلی وو چې دا کم نن خبرې کوي. صحیح. سر ډیره مننه کوو او که لاست کې تاسو څه میسج د خپل شانګلې د خلکو دپاره نو بالکل.
شانګلې عوام دپاره زما دا میسج دی چې زمونږ څنګه چې دا علاقه زمونږ غریزه ده داسې زمونږ خلک هم چې دی الله تعالی والا یو ریزیلینس ورکړی دی میلمه دوست خلک دی بلکې زه به خصوصیاً د هغې فیملی شکریا ادا کړم چې زه په روډ روان ومه مونږ سره ما صرف یو جوړه اچولې وه یو سټیک مې په لاس کې و او هغه زه ولیدم هغې خاندان چې دی زه یې وپېژندم د روډ د پاسه او زه په زور ایثار کړم چې ډي سي صاحب مونږ ته پته ده چې کله په مونږ سخت وخت راشي نو هم تاسو زمونږ تپوس کوئ نور زمونږ څوک هم تپوس نه کوي او هغه زه هلته ایثار کړم په زور یې کېنولم کټ یې راوباسلو او ما ته په هغه موقع باندې د یو چیو بندوبست وکړو نو زه د شانګلې د عوام اول چې دی شکریا ادا کوم او بل د هغې ته زما دا میسج دی چې دا انتظامیه د ډي سی اے سی دا تاسو خادمان دي خدای مکه چې کله هم په تاسو بد وخت راځي دا به ستاسو سره ولاړي مخکې د سره هم ولاړو بیا به د سره هم ولاړ یو او دا زمونږ اخلاقي خوده ده خو زمونږ سرکاري ریسپانسیبیلیټي ده د دې ستاسو د ژړا د فریاد هم دقه ځای دی خو مونږ ته دا ضرورت دی چې کم ښه کاري چې د هغې اپریسیشن وشي تاسو چې ما ته کم بیانات سناوی دا ټول چې دی د هغې خلکو هغه دي چې دا بس هلته کې پکې خوندونه اخلي چې کم هغه دی اکچوال خلک دي تاسو به ټي وي چینل چلوئ خو مونږ هم فیسبوک چې دی پیج چلو هغې کې مونږ سره ویډیوز اویلیبل دي چې هغه خلک په کم مینې او تشکر سره زمونږ د سټاف زمونږ د اے سی ګانو چې هغه ډېرو سختو علاقو ته رسېدلي دي او هغې چې دی په دې دغه کې هم د هغې میلمستیا یې ورله هم کړې ده او د هغې هم ادا کړی دی نو دقه زما میسج دی چې ستاسو د ژړا فریاد ځای هم دغه دی ټیک شو دا انتظامیه چې دا ستاسو خادمه ده دا هر ټایم چې کوم دی اویلیبل ده مونږ چې آفت راغلی دی نو هم مونږ درغلي یو ټولو نه مخکې درغلي یو او ستاسو د ریلیف ستاسو بحالي ستاسو امداد کول دا هم مونږ به کوو دا بل څوک نه کوي ډیره مننه کوثر چې تاسو مونږ ته وخت راکړو یقینا د خلکو چې کومې ګیلې وي نو هغه به د دغه ویډیو په شکل کې چې کوم دی د تاسو نه ختمې شوي وي د سنو پښتونخوا ډېرو کتونکو ډیپټي کمشنر صاحب مونږ انټرویو کړو او چې کوم سیلابي صورتحال و د هغې پوښتنو ټول جوابونه سر راکړل ډیره مننه کوو انشاءالله داسې نور ویډیوز به ستاسو دپاره راوړو تر دغه دمه راکړئ اجازه در الله پامان